په دې حوالې سره چې دلته کومه مناپلي وه په پښتنو کې د پالیټکس په حوالې سره حیات خان شهید چې و د هغې په ضد ولاړ. نو دغه خلکو ته دا یې نشول برداشت کولی چې هغه حیات خان چې کومه خبره کوي د روټي کپړه او مکان د غریب ولس هغې ته دا خلک نه وو تیار. نو دوی دا خیال وکړو چې دی به شهید کړو د ده د اواز چې څومره ده کې وخت تېرېږي زور پیدا کېږي نو چې دا د منځه لرې کړو نو دا اواز کې به فرق راشي دی چې څه غواړي دا به ختم شي. خو نه د هغه جادشي آفتاب احمد خان شیرپو چې د هغه مرام د هغه مقصد د هغه سیاست په کوم ډګر باندې مخکې بوتلو نن هم موږ به تاسو دلته کې چې راجبه یو ناست یو دا د حیات خان شهید د سیاست تسلسل دی او انشاءالله تعالی چې تر کومه پورې موږ ژوندي یو دا پښتون ولس ژوندی وي دا قام ژوندی وي د حیات محمد خان شیرپو د سیاست چې دی دا به ژوندی وي دا څوک نشي ورکولی دا ختمولی نه شي. نو په دې حوالې سره ځکه موږ په هر کال جمع کېږو او د هغه شهادت ته خراج تحسین پیش کړو. خو صرف په دې به دا مسئلې نه حل کېږي خو د هغه سوچ فکر باندې هغه شانتې عمل موږ اوس هم نه کوو چې کوم موږ له پکار نو د دې لپاره دا ضروري ده ګوره او دا نن چې موږ دا کوو او دا برسي چې مناوو هر کال هغه موږ ته عهد کوو د خپل ولس سره د خپل شهید سره د شهید سره دا عهد چې دا کوم سیاست موږ ته پرېښی دی هغه به موږ نه هېرو دا د هغه سره لوس کوو دا د هغه سره کول کوو او د خپل ولس سره دا تجدیدي عهد کوو چې موږ به په دې لاره باندې یو ځای مستقل ولاړو او د ده په دې لاره وځو که په دې لاره کې هر څومره تکلیف وي دا به موږ برداشت کوو. خو دویم دا چې دلته کې په پښتنو کې د حیات خان شهید نه مخکې د میګا پروجیکټ ویژن چې و دا کنسپټ نه و دا سوچ نه و په خلکو کې د میګا ویژن پروجیکټ دا چې کله حیات محمد خان شیرپو دلته په سیاست کې په قدرت کې په اقتدار کې راغی نو په اول ځل هغه په دې صوبه کې میگا پروجیکټ شروع کړ. دا اوس په شلمه یویشتمه صدۍ کې خلکو میجر پروجیکټ خبره شروع کړه چې دا موټر وې ده او دا هایوې ده او دا فلانکې ده خو حیات خان شیرپو په هغه وخت کې د میگا پروجیکټ خبرې کړې وې او پریکټیکلي دي نن یې موږ وینو د ټولو نه اول حیات شیرپو اسپتال شو دا په پېښور کې داسې اسپتال جوړول د لیډریډ اسپتال نه وروسته هغه وخت کې ډېر مختصر اسپتال و لیډریډ او هغه انګریز جوړ کړی و د هغې نه پس چې کوم لوی اسپتال لوی میګا پروجیکټ دلته کې جوړ شو حیات محمد خان شیرپو شهید دا دلته کې دا لوی اسپتال و د خلکو د مسلو د صحت په حل کېدلو کوشش وکړو. د هغې نه پس تاسو نن هم سوچ وکړئ که دا حیات آباد نه وی دا میګا پروجیکټ نه وی جوړ شوی د پېښور کې د خلکو دا ژوند شوی وی دا خو په هغه وخت کې هغه دا سوچ وکړو چې پېښور ښار کې نور په آینده کې ژوند نشي تېرېدی نو دلته کې داسې یو
نوی ښار په کار دی، داسې یوه نوې علاقه په کار ده چې په هغې کې دا پښتانه چې دي چې ځان ته ځای پیدا کړي. خو تاسو وګورئ چې دا حیات آباد نن هم یوه خبره کېږي چې پېښور کې پوش علاقې وي، خو دا پوش علاقه هنر فن دا دی د دې حیات خان شیرپو هغه دا ویژه و. داسې دا کمپلیکس هسپتال حیات آباد هسپتال، داسې نورې ډېرې داسې خبرې دي. خو بیا دا ویژن چې دی که نه ګوره دا د موږ تاسو اوسنی رهبر چې دی آفتاب احمد خان شیرپو جاري ساتلی دی. هغه هم داسې دا کیسې کړي دي چې دلته کې اوسه پورې بل هېچا نه دي کړي. داسې دا دومره موږ ته تفصیل دی که زه دا بیانوم دې باندې ډېر وخت لګېږي، خو آخري مدعا مې دا ده چې پکار دا ده چې نن موږ تاسو راوړل شوي یو چې دا عهد و چې د حیات خان شیرپو چې د کوم مقصد لپاره شهادت ورکړی و چې هغه مقصد زموږ نه هېر نه شي، بلکې د هغه د شهادت مقصد چې کوم و چې هغه موږ تاسو د پښتنو هر کلي ته، هرې کوڅې ته، هر ښار ته، بلکې ټول پاکستان ته ورسوو. دا ډېرې اهمه خبرې دي. نو نور خبرې به